السلام علیکم عزتمن. نن د یو داسې واقعیت شریک کوم په اوریدلو باندې به توبې وباسئ. عزتمنو چې یو خلک په جینکو سره په موبایل باندې ګپ شپ لګولو، کارډونه جینکو به ترنه کارډونه ښایي یو شی غوښتل او دې خلک په ولېږلو. د دې خلک اخرنی انجام څنګه و وایه چې تاسو پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. خو د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب خوا کې ورسره د ټلې نښاني ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. عزتمنو دا خلک په بازار کې ګرځېدلو او د ښایسته او جینکو ته به یې خپل د موبایل نمبرې ورکولې چې کوم یوې جینۍ به ترنه موبایل چې کومې یوې جینۍ به چې ترنه نمبر واخیستلو نو خلک به چې ترنه مخکې لاړه نو جینۍ به نمبر وشلولو او به یې غورځولو، ځکه عزتمنو چې دغه جینۍ به روغه وه، غلطه به نه وه. عزتمنو دا خلک هم همدغې پسې ګرځېدلو، ښایي یوې جینۍ ته به د موبایل نمبر ورکولو. دا په دغه تفتیش کې چې اخر به باندې یوه دغه شانتې جینۍ پیښه شي او ما سره به ګپ شپ شروع کړي. و اخر د دغه شانتې نمبر جینکو ته ورکولې او دغه شانتې یوه جینۍ پې پیښه شوله چې هغه خوراکي وه او په ګوتو باندې به یې ځان چاته نه ورکولو. خو خلک ته هم همدغه خبرو خوند ورکولو چې په دو جینکو سره په موبایل باندې ګپې شپې ولګوي. اخر خلک داسې جینۍ ته د موبایل نمبر ورکړو او جینۍ ته هم ډېر په شوق باندې د موبایل نمبر واخیستلو. خو د موبایل د نمبر په اخیستلو کې یوه ګنټه نه وه تېره چې جینۍ خلک پسې ټلیفون وکړو او ګپې شپې ورسره یوه ګنټه ولګولې. یوه ګنټه بعد د دې خلک نه د 500 روپو زیلو چې ترنه وغوښتلو. خو خلک هم دومره لیوني او سمدستي یې ورپسې د 500 روپو کارډونه یې ورولېږل. نو خلک نور هم مطمئن شو او خلک ترنه اخره کې ویلې چې د میلاوېدلو کوشش به کوو خو یو بل سره به میلاوېږو. جینۍ ورته ویلې صحیح ده، میلاوېدل خو هسې نه کېږي، ته خرچې کوه نو اخر به میلاو به شو. هلک پې اخر په دې جینۍ باندې دومره خرچې وکړ چې سم ذات لا قرضداره شو. دومره قرضداره شو چې د خلک چې په کور کې کومه حصه رسېدله نو هغه حصې نه یې ځان خلاص کړی، خپل کور کې هم ځای نه و. به در په در ګرځېدلو خو بیا هم جینۍ سره به د ګپ شپ لګولو هغه عادت یې سار شوی. اخر داسې کار وشو چې جینۍ ته پته ولګېده چې خلک کې خو اوس نور څه نشته دی او نه پکې زیرو شته او نه پکې پیسې شته او نه پکې خرچې شته. اخر جینۍ خپل نمبر مات کو او ویې غورځولو. عزتمنو چې جینۍ ترنه خپل مطلب هر څه شی ترنه پوره کو او خلک یې دغه شانتې په ډاګه باندې پرېښودلو. عزتمنو خلک اوس هم توبې وباسي، وایي چې دا ما یعنې څه کار کړی دی او بل ته هم نصیحت یې کوي. الله تعالی دې موږ او تاسو دغه شانتې د غمونو نه وساتي، د داسې کارونو نه وساتي، ځکه چې عزتمنو چې د چا عزت ته سپک ګوري نو حتما به په خپله سپکېږي. زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نښان وښایئ، یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.